نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا صدق الله العظيم. دا سورة نساء درہیمہ رکوع شروع کیږي. د دې نه مخکې الله سبحانه وتعالى د ښځو د حقوقو په باره کې بیان فرمایلو، د یتیمانو د حقوقو په باره کې ذکر وشو، او بیا ورپسې چونکې د ښځو حصې او دا حصې مخکې مقرر نه وي، نو هغه الله پاک مقرر کې په پرونی رکوع کې پورا د حصو بیان شو، او په هغې کې دا بیان شو چې ښځو له خپل حقوق ورکوي. تش دا نه چې بس سړي به واخلي او ښځې به داسې پرېږدي یا ماشومان به داسې پرېږدي. د دې دپاره الله سبحانه وتعالی پرون د حصو بیان وفرمایلو. اوس الله سبحانه وتعالی په دې رکوع کې نور احکاماتو طرف ته زمونږ استاسو توجه ورفرمایي. الله پاک فرمایي واللاتی، او آغا خزی یاتین الفاحشتا چراشی په فاحش کار سره، یعنی په بدکاری سره، بدکاریو کی او خزا نوې سره بس کوي من نسائکم استاسو د خزونه څوک داسې وي چې هغه بدکاریو کی، فاستشهدوا علیهن 4 منکم، نو گواهی وروړي پاغي باندې د 4 سړونه ستاسو دا، یعنی ستاسو نه 4 سړي چې کوم دی نو په هغه باندې گواهان شي چې او دای دا زنا کړی دا. دا زنا چې د یو کور نه بس څوک سره وروته او بس تاسو په هغه باندې بیا موږ سره د زنا الزام ولګولو. دا الله پاک ګوره 4 گواهانو حکم فرمایلو. اوس که چې 3 کسان یو گواهم کوي نو تاسو په هغې باندې یعنی دغه نشي جاری کولی، سنګسار پرې نشي جاری کولی. دا الله حکم دا دی، او نی ویشتې شي که نه، نو نی ویشتې شي. دا د دې دپاره الله سبحانه وتعالی په دې کې وفرمایل چې تاسو به په دې باندې 4 گواهان راوړئ. اوس الله پاک دا فرمایل فإن شهدوا، که چېرې دا 4 گواهان گواهی ورکي، فامسکوهن، نو بیا دی قیدیانې کوي په کور کې، بیا دی قیدیانې کوي په کور کې، قیدې کوي. خو دا حکم کله نه و، دا چې کله د رجم حکم نو راغلی او د کوړو حکم نو راغلی، نو د هغې نه مخکې دا حکم الله پاک را لېږلی و. په سوره بقره کې دا حکم تیر شوی دی چې یعنی دا هغې کې الله پاک دا فرمایلی دی چې تاسو په کورونو کې قید کوي تر دې پورې چې هغې له مرګ راشي که نه. نو دلته کې الله پاک دا فرمایي چې یعنی دی په کورونو کې قید کوي او بس بندې کوي حتی یتوفاهن الموت، تر دې پورې چې له مرګ راشي، او یجعل الله، یا روباسی الله پاک لهن د دې ښځو دپاره چې چا زنا کړې ده او 4 گواهان په پیش شو، سبیلا، لار ولا روباسی. نو هغه لار څه دی؟ لار څه ده؟ یعنی حکم د الله پاک راشي. کوم حکم یعنی چې بیا رستو راغو په سوره نور کې الله سبحانه وتعالی د هغې حکم بیا راولېږلو، او بیا په هغې کې د سنګسار حکم راغو
او د کوړو وهلو حکم راغو چې کوم خزي سړی واده کړی وي نو هغه ته مطلب دا چې سنگسارېدل بلاویږي او چې کوم دغه وي لکه چا واده نه کړی نو هغه باندې سل کوړي دي او دا سنت بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زمانہ کې یعنی جاری فرمایل ځکه چې یو صحابي راغو او هغه زنا شي و چې زنا ته شي و نو هغه راغو رسول الله صلی الله علیه و سلم ته مخامخ درېدو او ته وی چې قربان ما نه زنا شي او ما پاک کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخداسي وایي چې وارو ته مخلو هغه دې طرف ته راغو او ته وی چې یا رسول الله زمانہ زنا شوی دا او ما پاک کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ دې طرف ته راوړو کنه هغه بیا دې خواراغو او چې دې خواراغو نو بیا دا اقرار وکړو چې ما نه زنا شي ما پاک کا په څلورم ځل چې کله وینو صحابه ته وی روي نسی یعنی څلور پیری هغه د خپل خلینه گواهی په خپل ځان باندې گواه کا او بل خبره دا وشوه چې بعض روایتو کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د صحابو نه تاسو کو چې آیا د په موضوع کې څه خلل خو نشته لیونی خو نه دی پس دماغ کې څه فرق خو نشته چې د په خپل دا خبره کوي نو صحابه عرض کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خو مازه ټیک ټاک دي دغه مونږ ته سم دم ښکاری ځکه چې اوسه پورې سم مونږ سره لین دین لري او شی صحیح دی داسې مونږ ته څه پکې مسله نه ښکاری نو رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا لکه خپوره تحقیق نه پس الله پاک بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم فرمایلو چې دی بوزي دغه جمعات نه بار داسې یو وادي غونتی وا چې هغه د کانو مانو د دې دغه ډکه غر وی خونتی او په هغه کې هغه چې کوم دی نو په کانو باندې ریسار کو او هغه ټول چې کوم دی وشتو او په دې کې یعنی هغه بیا غریب ډیر داسې دونه وال خو بس بیا خو پرې خو نه صحابو کنه یو صحابي راوایشتو نو هغه یو غټ ډوکې پروت دی اوخه او هغه ولې سر لرا خلاص کړو بس هغه سر دی وینو دار والی او چې دار والی نو هغه دارو سره هغه وینه داغه په کپړو راغه وګوروي دا پلیته وینه په ما باندې لګی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چپ داسې لفظ دخلینو نه باسي داسې توبه وسترا کدا توبه تاسو پر ټولي مدینه والو په غټ جمعات باندې دا تقسیم شي کنه نو دوی ټول ګناونه به خدای پاک معاف کړي ګوره صحابه هغه د دې دنیا ګناه به ځان سره آخرت ته نه وړه څنګه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې چې راځي چې یو سړی ته زیاته خبره کړې و بیا ورته چوست ماته وایا چې ځای کې دا خبره چې بې یو سړی رونی سو خيو دربوا یا مطلب دار چې غلا اسې په ظلم وکا یا سبل څه کنه یعنی مون خلک خدا شی او صدقه غړونا او صحابو کې دا هغه چې وی چې زمونږ نه پښتنه کیږي په ورځ د قیامت د ورځ قیامت د الله هغه تمخ کېدل دا د هغه ایمان او دغه چې کوم دی په دې باندې مضبوطو او چې کله ستاسو دا ایمان جوړ شو چې الله به مانه تاسو کوي مجال له ستانه یو فټه وړه ګناه مشي په تنهایی کې هم نه کیږي په مجمع کې هم نه کیږي د دې لپاره یعنی صحابه چې کومونو دا د دې په ذریعہ سره مونږ ته الله سبحانه و تعالی دین رو رسول او کامل دین اوس کدی صحابي دا اقرار نه کړي مونږ ته څه پته لګي چې دا څنګه رجم څنګه ملاويږي دا غب څنګه ملاوي بیا هغه نه تاسو شو چې به تا چا سره زنا کړی وی پلان کې خزي سره پلان کې خزي له بس سوال جواب دو صحابه ولېګل وی راي ولې هغه نه اقرار واغشتو هغه وی چې یاو ما سره کړی دا هم دروغ نه چا دروغ وی نه دروغ چا پیژند نه دا اوس معاشره چې کوم دروغ وډکه ده په خبره کې زمون دروغ خود صحابو نارو یعنی دا خبره خدای بالکل ځکه خو د یو صحابي خبره بچ بس وکړه بس ټول په بیا عمل کولو او هغه بیا پاغي باندې هغه به منله دا څه خبره پکې نو چې رته به جوړ دروغ وای دروغ خو سوال نه پیدا کیږي بیا چې کله هغه د اقرار وکړو دا هغه حمل چې حمل ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې
چې حمل وشي بیا راشه. تر دې پورې حدیث کې راغلی دی مبارک کې چې یعنی مطلب دا د هغه عمل اوزېږي او ماشوم وشو چې ماشوم وشو نو ماشوم اوس غېږ کې نیولې راوستو. داسې احساس کني رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې جواب نه لګېږي که نه راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې جواب نه کولی چې ګینې خامخا ورپسې لګېدلی و. زه راته یم د آخرت هغه وبال د هغې په ذهن باندې چې زما پاکوالی وشي نو بیا او ته وایي چې دا خو لا ماشوم دی ورېږه دی پیس کې ګرده باندې پیوس کو چې د پیو زمانه ختمه شي نو بیا راشه هغه بیا په سکول دغه کول خو چې هغه د روټۍ د خوراک شو نو ولې روټۍ په لاس کې ورکړې وه او بیا راغه حاضره شوه. دې ته وایي ایمان دې ته وایي. او چې بیا حاضره شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل چې صحابیانو ته وایي چې وایي څوک به دا ماشوم چې کوم دی نو واخلي. بس ماشوم یو کس واغشت وي دا به زه پالم ساتم به زما شو بس که نه بس ورته یې ښځه دیواله او وایي دا چې کوم دی سنګسار کوي. نو بس مطلب دا چې هم سنګسار کړی شوه. نو دې نه مطلب دا دی چې الله سبحانه وتعالی دغه حکم بیا وروستو سوره نور کې راولېږلو او دلته کې اوس الله پاک دا وفرمایل چې یعنې مطلب دا دی تاسو په دې باندې څلور ګواهان ونیسئ. خو دا څلور ګواهان هلته هم دي او دلته هم دي دا د مخکې نه دي. خو لکه مطلب دا دی چې د دې نه علاوه به تاسو یعنې هغې له نه سودا ورکولی شئ نه ویشتې شئ او نه دغه کولی شئ. ښه دا زمونږ د پښتنو خپل قانون دی چې بس ډز سړی بس بس دا د الله حکمتونه دي په دې کې موجود پکار دي چې ویل وي نه له الله سبحانه وتعالی فرمایي. اوس دې آیات کې الله پاک فرمایي واللذان او تاسو کې چې دوه کسان سړي یاتیانها چې راشي په بدکارۍ سره منکم ستاسو نه دوه سړي یو بل سره دا کار وکړي لکه دغه د لوط علیه السلام والا کار وکړي نو هغه بس الله پاک فرمایي فعزوهما نو دی له اذیت ورکوي جسمانی یعنی دی له اذیت ورکوي. فان تابا او که چېرې دی بیا توبه وباسي و اصلحه او نیک عمل وکړي فاعرضوا عنهما نو اعراض کوي یعنی بیا د دی رستو دی پسې لګئ ما چې دی دواړه بس خامخا تنګوي او په مخه مو اغشتي وي بس توبه وویسته او سزا مو ورکه نو بیا به نه پیغورونه ورکوي او نه به دغه ورکوي. ان الله کان توابا رحیما بېشکه الله چې کوم دی نو هغه توبه قبلونکی دی او رحم کوونکی دی. دلته علماو ډېر زیات تفاسیر په دې کې لیکلي او د مذهبونو ډېر زیات به اختلاف دی په دې کې. مذهبونو کې ډېر یعنی مطلب دا وایي چې یعنی مطلب دیوال پرې وغورځوئ څوک وایي چې د غر نه یې راورغړوئ او څوک وایي چې نه بس کوړۍ وله ورکوي لکه سزا الله پاک حکم فرمایلی دی بس کوړۍ پرې وخېجوئ که نه چې بیا داسې څوک کوي نه برسر عام کوړۍ لکه دا بینتونه دا غټ بینتونه نن سبا بینتونه دي کوړۍ موړۍ نشته هغه پخوانی هغه د دغه به وي هغه دا اوس داسې ربړي غوندې بینتي داسې سړي راخلاص کړي نو داسې ملا ولا توره کړي نو دا شی دی که نه. نو دلته کې الله پاک دا وفرمایل چې تاسو دی له سزا ورکوئ او چې کله یې توبه وویسته نو بیا بس تاسو د هغې پیچا مه کوئ بیا ورپسې بس ګرځئ به چې بس هر وخت هلکه شابه دې خوا راشه پلانکې تا خو دا کار کړی دی هغه کار کړی دا پیغورونه میغورونه ګوره په اسلام کې نشته. د دې د وجې نه پیغور ګوره ډېر بد شی دی او په دې باندې به الله پاک بیا سړی رانیسي. د دې نه ځان وساتئ. الله سبحانه وتعالی اوس فرمایي چې انما التوبه علی الله بېشکه در حقیقت توبه خو الله په حضور کې ده للذین دعا کسانو یعملون السوء چې هغوی بد عملو کی بجهالت پنادانه سره ثم یتوبون من قریب او بیا توبه وباسي د نږدونه لکه زر تر زره بس ګناه ته وشو بس توبه وویسته اشتهار نه کوي خپل ځان سره پټه ګناه کړې ده مثال او بس ګناه ته وشو بس د توبه استغفار الله ته جړه او ګولا او بس بیا به زه داسې نه کوم او که نه داسې توبه دې وویسته
نو دا بیا نه چې خلکو ته خپلې پهلوانۍ بیانوي چې ما خو داسې کار کړی داسې کار کړی، بیا خو په ځان باندې ګواهي شو څنګه چې صحابي کړی و، بیا خو یې رانیسئ. نو دلته کې الله پاک دا وفرمایل چې یعنی زر تر زره د توبه وایسته، د مرګ نه مخکې یعنی دا یو محدثینو دا لیکلي چې د مرګ نه مخکې توبه وایسته. بل دا وایي چې څنګه چې ګناه وشوه او د एकदम د ایمان سپیرټ رڼا وه پکې او دته محسوسه شوه چې یاره دا خو ما نه ډېره سخته ګناه وشوه، الله پاک به په دې باندې زما بیا رانیسي، نو هغه الله ته جړه او ګلا او توبه. نو بیا الله پاک فرمایي چې فاولئک یتوب الله، پس دغه خلک چې کوم دي توبه د دوی چې کوم ده الله به قبلوي علیهم د دوی، یعنی د دوی دا توبه په الله باندې ده، الله به د دوی دا توبه قبلوي. وکان الله علیما حکیما، او دی الله سبحانه وتعالی با خبر او ډیر حکمت والا. ولیست التوبه، او نشته توبه للذین کسانو ته یعملون السیئات چې عملونه کوي د ګناه، حتی تر دې پورې اذا حضر احدهم الموت، تر دې پورې چې حاضر شي دی ته مرګ، تر مرګه پورې لګي توبه نو باسي. داسې شقی القلب. نو بیا چې کله دی له مرګ راشي نو بیا ته قال دی وایي انی تبتو، زه توبه وباسم. د ځنکدن حال پې جاری شو، یا د دې ځنکدن نه مخکې یو لږ غونتې ساعت مخکې داسې وخت راځي چې ده ته ورو دا کائنات ښکارېدل شروع شي، د فرشتو راتلل او دا الله پاک په دا کائنات کلاوي، ولې چې دی اوس هغه طرف ته روان دی، بس د ده اوس لږ وخت پاتې دی، خو لا هغه څه ګډګډوله نه راغلی. نو دغه وخت کې ده ته پته ولګي او دی اوس وایي چې انی تبت الآن، زه توبه وباسم اوس. وللذین یموتون، او هغه کسان یموتون چې مړه کېږي وهم کفار، او چې په حالت د کفر کې مړه شي، یعنی دا دوه قسمه خلک چې کوم دي د دوی توبه نه قبلېږي. ولې چې د کفر په حالت کې دی مرګ ته ورسېدو، ځنکدن ته ورسېدو، او یا د ګناه کولو په حد کې دی هلته کې ورسېدو او د ګناه نه د توبې خیال یې رانغو. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، دې خلکو دپاره مونږه تیار کړی دی عذاب دردناک. نو بای د مسلمان شان دا دی، د ایمان شان دا دی چې د نه کوم وخت کې څه ګناه وشوه، لغزش کې وشو، نو دی هغه وخت توبه وباسي او الله ته فریادونه وکړي، الله ته جړه وکړي، انګوله وکړي او الله پاک باندې خپل بخشش وکړي. کني که مرګ پرې راغو په داسې حالت کې نو بیا به چې کوم دی نو بس عذاب درناک ته به داخلېږي. فرعون خو توبه ویسته که نه، کله چې ډوبېدو نو بیا خو د مرګو لیدو بخېته که نه چې بس اوس خو خلاصې نشته، چې یو غوپی وواله او بیا راووتو که نه، وایي یا الله زه د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام په خدای باندې ایمان راوړم. الله ورته اوس ته توبې وباسي، دونه موده خو سرکشي کوله او د بادشاهۍ لپاره د ټول خلک د ګمراه کړي او ځان ته د سجدې د خلکو پورې، او اوس ته توبه وباسي، دغه وخت بیا توبه نه قبلېږي. دلته کې الله پاک دواړه وفرمایل. نو ګناهګار مسلمان ټیک ته چې یو پیره به الله سبحانه وتعالی د جهنم نه راوباسي، خو ولې تاسو دا سوچ وکړئ چې څو لکه څو میلیونه کاله پس به دی روزي. نو بی چې دې مطلب دا اوس توبه وباسي د 500 کالو دپاره ته چې کوم دی دا دومره یعنی ګناهونه او دومره غلط کارونه کې او حرام حلال ورثه کې د دې 500 کالو لپاره، او بیا د هغې یو غوپه چې کوم ده نو مفسرینو حضراتو لیکلي چې 80 کاله ده یو غوپه د جهنم. نو اوس تاسو سوچ وکئ چې بیا د یو مونځ په باره کې د دومره غوپې خوري او بیا د زکات په باره کې غوپې خوري او بیا چا اذیت ورکړي د هغې په غوپې خوري او دغه خوري، بیا وله ورکوئ ضربونه، چې ضربونه ورکوئ نو بس بیا په 100 میلیونه کاله جوړه شو، 100 لکه کاله ته جوړ شو، 100 زره کاله ته جوړ شو. صدق الله العظيم.